دا ما دپاره ښه دی وکړه. زه مثلا د اصلاح دپاره لاړم چې زما اصلاح وشي، زه په صحبت کې کښېناستم. دا صحبت ما دپاره مفید دی او که زما په نظر کې هغه داسې نه و لکه دا ما چې کوم مجالس مخکې صحبتونه بیان، نه د زانیانو، نه د شرابیانو، نه د جوارګرو، نه د غلو هم صحبت. دې باره کې د اولیاء او د صوفیاو نظر چونکې تیز دی، دا دور اندیش خلک دي. دې کې یو اصول بیان شوی و، هغه ستاسو مخې ته راغلی. هغه دا چې دوه څیزونه دلته ذکر شوي، یو حال او یو قال. یو سړی خبرې کوي او یا خبرې نه کوي، د هغه حالت. د حال نه مراد دا دی چې د هغه کړه وړه، د هغه ناسته ولاړه، د هغه غشتل ورکول، د هغه ګټل او صرف کول، دا د هغه حال دی چې شپه ورځ دی څنګه تېري. ته د هغه سره شوروز کېناستې، 3 ورځې دې تېرې کړې، میاشتې تېره کړه، د هغه حال چې تا وکتو نو تا ته خپل حال د هغه د حال په مقابله کې ناقص ښکار شو. ته وایې چې ما خو ځان ته ښه سړی وې او ما وایې چې په ما کې ډېر صفات دي او دا خو زه اوس پوه شوم چې ما کې دا خامي ده، دا خامي ده، دا خامي ده، دا خامي. دا صحبت تا دپاره مفید دی او دا صحبت صالح دی. دې کې کښېنه، دې نه ځمه